المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. الله رب العالمین چې د چا سره مینه او محبت وکي دا انسان ډیر اوچت انسان دی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د چا سره محبت وکي نو جبرئیل علیه السلام ته خبر ورکي چې د پلانکی سره زما مینه او محبت دی. جبرئیل علیه السلام ملائکو ته خبر ورکي او بیا د محبت راولیږي الله رب العالمین او د انسانانو په دې زړونو باندې هم تقسیم کی. او هغه انسان ډېر اوچت انساني کوم چې الله رب العالمین ته خوښ شي او د الله رب العالمین ور سره محبت وي. دا کوم خلق دی چې الله رب العالمین داغه سره محبت کوي؟ نغه موږ مختصر را جمع کړي دي. یو التوابون، توبه استونکي خلق. کوم انسان چې الله رب العالمین ته توبه وباسي، الله رب العالمین ته رجوع کوي، دسی انسان الله رب العالمین ور سره محبت کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. یقینا الله رب العالمین محبت کوي د توبه استونکو سره او محبت کوي د پاکي کوونکو سره. نو کوم سړی چې الله رب العالمین ته توبه وباسي دسی سړی سره الله رب العالمین محبت کوي. دارنګه صبر کوونکو سره د صبر کوونکو سره الله رب العالمین محبت کوي. کوم سره چې صبر کوي نو الله رب العالمین ور سره محبت کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي والله يحب الصابرین. الله محبت کوي د صبر کوونکو سره. مصیبتونو باندې صبر کوي، تکلیفونو باندې صبر کوي او دارنګه د ګناهونو نه صبر کوي او دارنګه په طاعات باندې هم صبر کوي. نو دسی سړي سره الله رب العالمین محبت کوي. دارنګه توکل کوونکی په الله رب العالمین باندې. څوک چې په الله باندې توکل کوي الله رب العالمین هغه سره محبت کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الله يحب المتوکلین. یقینا الله محبت کوي د توکل کوونکو سره. کوم سړی چې په الله توکل کوي، په الله رب العالمین باندې بروسه کوي، الله ور سره محبت کوي. دارنګه څوک چې انصاف کوي، عدل کوي او انصاف کوي، دسی سړي سره الله رب العالمین محبت کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الله يحب المقسطین. یقینا الله تعالی محبت کوي د انصاف کوونکو سره او دارنګه د پرهیزګار خلکو سره، متقیان سره الله رب العالمین محبت کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فإن الله يحب المتقین. سورة آل عمران کې الله رب العالمین فرمایي او په آیات په آخر کې دا دی چې فإن الله يحب المتقین. یقینا الله تعالی محبت کوي د پرهیزګار خلکو سره. چا کې چې تقوا وي، د ګناهونو نه ځان ساتي، د حرامو نه ځان ساتي او دارنګه د الله رب العالمین تابعداري کوي او دا تقوا په انسان کې پکې نو الله رب العالمین د دې تقوادار انسان سره، د پرهیزګار انسان سره الله رب العالمین ور سره مینه کوي. دارنګه د محسنین سره کوم خلک چې نیکان وي الله رب العالمین دغه سره محبت کوي. لکه الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي ان الله يحب المحسنین. یقینا الله محبت کوي د هغه محسنین سره، احسان کوونکو خلکو سره، د نیکانو خلکو سره محبت کوي. او چا کې چې د احسان د آماده وي الله د دې سړي سره محبت کوي. چې احسان څه ته ویل کېږي؟ حدیث کې راځي ان تعبد الله کأنک تراه. چې ته د الله رب العالمین عبادت وکړې، داسې عبادت کوې چې ته الله وینې.
کتینی نو الله رب العالمین خو تاینی اندسی خسته عبادت وکي او په خشوع خضوع سره وکي سړی ځان د ګناهونو نه بچ وساتي ځکه کله چې سړی ګناه ته لاس وروړي نو دک دا ماده د احسان موجودی دا و چې الله رب العالمین ماینی دا غینه بزان ساتي دارنګه د انسانانو سره سره احسان کوي داغه سره ښه کوي خسته سلوک ور سره کوي او دارنګه په ټولو معاملاتو کې او په ټولو امور کې د انسانانو سره احسان کوي نو دسی سړي سره الله رب العالمین محبت کوي دارنګه دا خلکو سره الله رب العالمین محبت کوي کوم چې د الله رب العالمین په لار کې جنگيږي اگر قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص یقینا الله تعالی محبت کې د خلکو سره چې د الله په لار کې جنگيږي او دارنګه د خلکو سره الله رب العالمین محبت کوي کم خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار وي نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې چې روان وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعداري کوي د سړي سره الله رب العالمین محبت کوي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورته پیغمبره که تاسو محبت کوئ مینه کوئ د الله تعالی سره نو زما تابعداري وکړئ زما تابعداري وکړئ نو الله به ستاسو سره مینه وکړي الله به ستاسو سره محبت وکړي نو ګوره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو پسې تګ او دارنګې د هغې تابعداري داسې سړي سره الله رب العالمین محبت کوي دارنګې سړی چې ډېر نفلونه کوي کثرت نوافل سړی کوي نو الله رب العالمین داسې سړي سره هم محبت کوي او مینه ورسره کوي لکه حدیث کې راځي حدیث قدسی دی الله رب العالمین فرمایي چې زما بنده هغه ماته نږدې کیږي په نفلونو باندې نو حتی احبه تر دې چې زه ورسره مینه وکم زه ورسره محبت وکم نو کوم سړی چې نفلونه ډېر زیات کوي نو الله رب العالمین د داسې سړي سره هم محبت کوي او دارنګې بل یو سبب دی چې کله سړی دا اختیار کړي نو الله رب العالمین د هغې سره محبت کوي چې هغه څه دی خلکو ته پیدا ورکول نور انسانان ته پیدا ورکول هر قسمه پیدا چې سړی نور انسانان ته پیدا ورکوي الله رب العالمین د دې سړي سره محبت کوي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوره د خلکو نه الی الله انفعهم للناس الله رب العالمین ته غوره په خلکو کې هغه سړی دی او هغه انسان دی چې نور خلکو ته پیدا ورکړي نو کله چې یو سړی لګیا او نور انسانان ته پیدا ورکړي الله رب العالمین د داسې سړي سره هم محبت کوي محترم عزتمندو دا یو څو اسبابو د دې زده کول او دارنګې په دې باندې عمل کول دا ضروري دي چې سړی به ځان کې دا پیدا کړي نو الله رب العالمین ورسره به محبت وکړي او الله رب العالمین چې د چا سره محبت وکړي نو په دې ځمکه کې ولا قبولیت کیږي او دارنګې داسې سړي ته به الله رب العالمین عذاب هم نه ورکوي بلکې داسې سړي ته به الله رب العالمین نعیم او هغه نعمتونه ورته ورکوي الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين